څه مسائل هغه د زنانو مبارکې دي څنګه چې معشوم چې بالغ نه په هغه روزه فرض نه ده داسې که معشوم ای هغه هم که بالغ نه نو روزه به فرض نه ده خو دغه عادت ولا جوړول پکار دي شورو نه نو چې کومې زنانه دي غټې زنانه بالغه لکه اوس یو زنانه ده د هغې مخصوص ایام رالل د بیماری ورځې دي په دې ورځو کې به دا روزې نه نیسي دا روزې به نه نیسي او د دغې روزو قضا به بیا وروستو کوي د روزې نه پس د رمضان المبارک میاشت چې تېره شي د دغې روزو قضا به بیا کوي خو چې څومره زر تر زره د دې قضا کولی شي نو دومره بهتره ده چې څومره لیټ کېږي نو انسان بیا سستی پکې راځي او د روزې دا میاشت خو داسې چې انسان روزو سره عادت شي هغه لوږې تندې سره عادت شي نو بیا روزې نیسل ګران نه وي که اختر پسې ډارې ونیسي نو کوشش پکار دی چې کله زنانو ته سروجي پاتې چې هغه اختر پسې فوراً زر تر زره چې نیسي نو ډیره بهتره خبره ده که بعد کې هم نیسي څه مسله نشته خو بهتره دا ده چې زر تر زره څومره زر دا فریضه ادا شي نو دومره بهتره ده د سر نه هغه بوج کوشي نو په هغه ورځو کې به روزې نه نیسي کمې ورځې چې د بیمارۍ دغه شان اکثر زنانه د دغې بیمارۍ د رکاولو دپاره څه دوايي استعمالوي نو دوايي استعمالول خو شرعاً جایز دي څه مسله پکې نشته خو چونکې دا بعضې وخت جسم ته نقصان رسوي دا دوایانې ولې چې انسان دا جسم الله خپل په قدرتونو سره پیدا کړی دی او د دې دا نظام د دې دا سیسټم خپل په حساب سره ایښی دی نو چې دې کې څه تبدیلی راځي نو جسم ته نقصان رسي لکه اوس د یو زنانه رزي مخصوص دي چې په هغه ورځو کې د دې بیماری راځي اوس دا هغه بیماری بنده کړي د دوایانو په ذریعه نو د دې جسم ته نقصان رسیدی شي ځکه چې دې د فطرت خلاف کار وکړو کم نظام چې د دې پورا کال چلیدو د هغې خلاف کار یې وکړو نو د دې جسم ته نقصان هم رسیدی شي بهرحال که بیا هم دا دوایي استعمال کی او خپل هغه ماهواري د بیماری هغه رزي په هغې باندې دغه کی نو په هغه ورځو کې بیا روزې نیسلی شي که بیماری را نشي یعنی دوايي په ذریعه هغه بیماری روکاو کی نو بیا روزې نیسلی شي هغه روزې صحیح دي که یو زنانه روزه کېښوده او غرمې چې کوم دی د هغې بیماری شروع شوه نو دا به بیا روزه ماتوي د دې دا روزه ختمه شوه بس ماته به کي بیا دا خوراک کولی شي تر ماښامه پورې یو زنانه روزه نیسل ده روزه نه د نیسلې ناپاکه ده یعنی د بیماری په حالت کې ده او غرمې چې کوم دی دا پاکه شوه بیماری ختمه شوه پاکه شوه نو اوس به دا تر ماښامه پورې خوراک نه کوي روزهدارو سره به مشابهت کوي خوراک به نه کوي دا اوس دو مسلې بیان شوې که نه یو خو دا ده چې مینځ کې بیماری راشي روزه یې نیسلې وه مینځ کې بیماری راله بیا خو به خوراک کوي خو روزه نه ونیسلې بیماری په حالت کې وه او پاکه شوه نو بیا به تر ماښامه پورې خوراک نه کوي روزهدارو سره به مشابهت اختیاروي د ماهواري د دې بیمارۍ د زنانو ورځې خپل الله یو نظام داسې جوړ کړی دی کم سے کم 3 ورځې دي او زیاده نه زیاده 10 ورځې دي دې نه زیاتېږي نه اکثر دغه دي یعنی د بعضې زنانو 3 ورځې بیماری راځي د بعضې 7 ورځې راځي خو 10 ورځو نه زیاتې نه نو که د یو زنانه هره میاشت کې 3 ورځې بیماری راځي یعنی دا عادتي او د دې 3 ورځو نه سیوا شوه دا بیماری نو بیا به د سیوایي ورځو کې دا روزې نیسي ځکه چې دا به د بلې بیمارۍ د وجې د دې دا وینه راځي ځکه چې د دې عادت خو 3 ورځې دی اوس دا 3 نه چې سیوا شوه نو دا بل څه بیماری ده دا بیا دا بیماری نه ده نو بیا به دا روزې نیسي او که د یو زنانه 7 ورځې عادتي یا 10 ورځې یا 10 نه کمی او هغه 10 ورځو نه زیاته شوه نو بیا به هغه هم د هغې 10 ورځو نه چې کمې سیوایي ورځې دي د هغې روزې به نیسي ځکه چې دا اوس هغه بیماری نه ده دا بل څه بیماری ده او دغه شان یو زنانه ده چې د هغې په ګېډه ماشوم دی حامله چې په ګېډه یې ماشوم دی او هغې روزه نیسل ده او اوس مینځ کې چې کوم دی نو هغه بیماره شوه غرمې ټایم کې بیماره شوه اوس دې ته یا د دې ماشوم ته څه نقصان رسیدی شي د نقصان خطرې نو بیا به دا روزه ماتوي دې له روزه ماتول جایز دي
او د دې روزي قضا به بیا کوي، کفاره به نشته، صرف قضا به کوي د روزي میاشت نه پس. یو زنانه سره دود والا ماشومي د غېږې ماشومي او دا زنانه چې کوم دی هغې ماشوم له دود ورکوي، نو بعضې زنانه کمزوري هغې چې ماشوم له دود ورکوي نو د هغې صحت ته نقصان رسی، ولې چې ټوله ورځ لوږه تندی نو لازمي نقصان رسیږي. نو که چېرې کمزوري زنانه او د دې جسم ته به نقصان رسی، د دې صحت ته به نقصان رسی، نو دیلم که روجه نیسلی او مینس کی حالت خراب شو نو دیلم روجه ماتول جایز دی. بعد کې به د دې قضا کوي، کفاره په دې نشته. سالن چې سکی سالن لکه سالن پوخ کو هغه سکل څنګه دی؟ نو سالن سکل هغه خزله جایز دی چې د کمی زنانه خاون بد دماغی سخت مزاجی غسنا کی چې کچره سالن کې لګم مسلې نو هغه کور په سر راوالی، نو داسې زنانه لا بیا شریعت اجازت ورکړی دی چې هغه سالن وسکی او بیا هغه توکی، سالن وسکی او بیا هغه توکی، تیرې بینا که تیرې کو بیا خو روزه لاړه، خو سالن به وسکی او بیا به وغورځي هغه توکانی به توکی. نو دې زنانه دا جایز دی. او کس خاونې نارملی سورتوي نه نو بیا داسې خزیله بیا سکل جایز نه دی. دغه شان د روجې په حالت کې رانجه لګول، سرخی پوډر لګول دا جایز دی، دې سره روجه نه ماتیږي. زنانه زمونږ د پښتنو کره چې کومې زنانه دي نو هغې جزانې خو د کار نه وزګارېږي نه، ټوله ورځ او شپه کار، پوچا او جارو او لوښي او سالنې او اجزانې وزګارېږي نه عبادت ته. نو پهله خو درخواست دا دی چې د زنانه ولم عبادت لپاره لږ ټیم ورکول پکار دي. اگر چې د دې دا خدمت هم عبادت دی، دا نه چې دا څه عبادت نه دی، د دې دا خدمت هم عبادت دی، ځکه چې روزهدارانو لدی افطاریم تیاری، سحریم ولا تیاری، دا هم عبادت دی، دې نه غټ عبادت خو نشته خدمت نه. د ټولو روزهدارو خیال ساتي دا غټ عبادت دی. خو چې کم انفرادي عبادت ته لکه د قرآن تلاوت شو، ذکر اذکار شو، نو دې دپاره دې زنانه کم سے کم ټیم وباسي. لکه مثال سحري لپاسي زنانه لږه وختي دی پاسي، یو 2 رکعات 4 رکعات تهجد مزد دیو کی نفل، او هغې نه بس بیا سحري تیاری. دغه شان د افطارۍ د وخت نه له 20 منټه مخکې چې ځان فارغه کي د تیاری نه، او په دسترخوان هر څه کیدي او ټول کور والا کینی او د الله نه دعا غواړي، دعا کې مصروف شي، دا د قبولیت وخی. نو زنانه ولم لږ ټیم ورکول پکاري چې هغه هم په دغه عباداتو کې شریک شي، د قرآن تلاوت کې، ذکر اذکار کې، نوافلو کې، ځکه د هغه هم حق دی چې هغه هم الله طرف ته متوجه شي. دا میاش د عبادت میاش ته چې موږ او تاسو دا میاش د الله په عبادت کې تیر کو. بل مولانا عباد الله سے یو بیان می اوریدو، نو هغه فرمایل چې یو سړی هغه سره بالټه دی، یو سړی سره، او هغه لړې د دریاب غاړې لا او دریاب نه هغه بالټه ډک کو. نو هغه بالټي کې چې څومره اوبه راځي نو دا د دې دریاب کسور نه دی، ځکه چې بالټه چې څومره دی نو هغه عمره اوبه پکې راځي کنه. نو چې ته ټینکر بوزي نو ټینکر به ډکیږي، چې بالټه وړې نو بالټه به ډکیږي، هغې نه زیاتې خو به نه ډکیږي. مثال زمونږ د عباداتو دی، الله خو زمونږ دپاره عبادت داسې کړی دی لکه سمندر. اوس دا زمونږ مرضي ده چې مونږ ولا څومره برتن وړو او څومره تې اوبه ډکو که نه، دا مونږ پورې ده چې مونږ تې څومره اوبه ډکو هغې دریاب نه. الله خو د رحمتونو دریاب راورول دی، په دې میاشت کې د الله رحمت انسانانو طرف ته متوجه شي. خو دا اوس د هغې انسان خوښه ده چې دی څه کوي، څومره ځان له هغه لوښې ډکوي، نو چې څومره لوښې د وړی هغه عمره لوښې به ډکېږي د هغې نه زیات نه. نو چې موږ او تاسو د روژې نه مخکې د روژې تیاری وکړو او روژې دپاره ځان مخکې نه ریډي کړو. د دنیا کارونه د کال 12 میاشتې نه ختمېږي، انسان ختم شي لاړ شي کارونه اخ کوي. لکه کور کې مثال چې پلار وایي چې زه نه ګټم نو تاسو به خورئ کم ځای نه، اکثر بچو ته وایي که نه چې زه نه ګټم نو تاسو به کم ځای نه خورئ. نو چې دغه پلار دنیا نه لړ شي نو دا بچی کم ځای نه خوري. دغه الله مخکې مو چې څه ټایم د دې پلار و، دغه الله اوس هم دی چې څه ټایم یې پلار نشته، خو خبره د یقین ده.
نو چې مونږ او تاسو دا میاش خالص د الله د پاره کو پرون تاسو ته استاد جی په دې باندې تفصیلی خبره کړې مو چې دا شهر الله دی د الله میاش تا د نور میاشتو د الله خپل میاش نه دی ویلي خو شهر الله د رمضان المبارک دی میاش ته الله خپل میاش ویل چې دا زما میاش تا او روزه کې چې څومره عبادتونه دي د یو فرض بدله په 70 فرض ده چې څنګه د نیکیانو قدر او قیمت بڑاو شي په دې میاش کې دغه شان د ګناونو سزا هم په دې میاش کې بڑاو شي نو د الله رحمت منګ او تاسو طرف ته متوجه کېدو والده چې منګ او تاسو د روزي په دې میاش کې زیات تر ټیم د الله په عبادت کې تیر کو او دی وخت چې کوم دی ټول نغټ شیطان هغه موبایل دی موبایل فائدې هم ډېری خو نقصان هم ډېر زیات دی زموږ نوجوان نسل ټول دی موبایل خراب کو ټول شپه بناستی تر سهار بانګه پورې موبایل ته گیمونه وکي او چې سهار بانګ وای نو د بشي څومره د افسوس خبره ده نو په داسې کور کې به د الله رحمت راځي که د الله قهر او غضب به راځي نو چې ټول نه پهله خو نوجوانان دی موبایلو نه ځان مکمل چھٹی والا ورکی پر روزه کې چې زمونږ عبادت کې یکسوئی چې مونږ ټول الله طرف ته متوجه یو چې زیات نه زیات د قرآن د تلاوت او کوشش پکار دی چې قرآن ترجمه سره ویل چې د قرآن په ترجمه یو انسان پوهیږي نو هغه بیا هغه ډېر خوند ورکوي قرآن چې هسې څوک په ښکلي اواز کې وایي نو موږ څومره دا زړه ته سکون میلاو شي نو چې بیا موږ به پوهیږو نو بیا به څومره سکون میلاویږي نو چې موږ او تاسو په دې رمضان المبارک کې الله طرف ته متوجه شو او د دنیا تقاضې مخکې رستو کو هغې نه هم خلاصېدل نشته خو کم کو په دې روزه کې کم از کم د دنیا تقاضې کمې کو او د دنیا چې څومره کارونه دي اکثر خلک چې کم دنو په روزه کې زیات تر وخت په بازارونو کې دا زنانه زمونږ تیری او داسې زنانه هم شته چې هغوی بازار ته تلو دپاره روزه هم ماتوي روزه نه نیسي وایي نن به ځو بازار ته روزه نه نیسي نو څومره د افسوس خبره ده حالان کې په روایاتو کې څومره سخت وعیدونه راځي چې یو انسان یو روزه قصدن پرې خدا جان بوجھ کر اس عذری نشته اس بیماری نشته قصدن پرې خدا نو چې دې ټول عمر روزي ونیسي د دې روزي ثواب ته نشي رسیدي فرض خو به ادا شي خو د دې ثواب ته نشي رسیدي نو الله تعالی دې موږ او تاسو ټول په دې خبرو د عمل توفیق راکړي